محمود غزنوي با د پښتنو باچا دی، پښتون سړی دی. یو شپه له خوب نه ورته بالغ باندې سر کېږي، خوب نه ورځي، راووته خپلو څوکیدارانو ته یې وویل ګرد چاپېر وګرځئ، څوک مسافر دی چېرته، څوک غریب دی، څوک مظلوم دی، ماله خوب نه راځي. وګرځول راوګرځول په درېیم ځل چې راغی د محمود غزنوي ویلې دا کسان نه ګرځي، زه په خپله ځم، په خپله راووته وګرځېده وګرځېده، څوک یې میلاو نه کړ. نو جومات ته راغی، جومات کې وکتلو نو یو سړی په سجده پروت دی. دا وایي خدایا که محمود ولي ودلی نو خدایا الله د خدای ته خو ایښي که نه. دا سړی ورته درخواست پیش کوي، کمزور یم، سالم دی، زما په کور والا باندې د بې حیایي مخته شوی دی، او چې نیمه شپه شي شراب یې څښلي، مسلح راشي او زما کور والا څه بدرنګي کوي، زما په هېڅ زور نه رسي. محمود غزنوي رحمه الله ورته وویل چې کله دا سړی راغی ډایرکټ به زما کور ته راشي او راشه زه تا د څوکیدارانو سره مخامخ کړم. څوکیدارانو ته یې ویل دا سړی که د شپې هر ټایم راغی دروازه ورته بنده نه کړه، ورته راغی دا راووته محمود غزنوي پسې راغی. چې باچا پسې راغی نو څوکیدارانو ته یې وویل وی باچا سره میلاوېږم. هغې ول یکدم محمود غزنوي خبر کړ، محمود غزنوي ایښ دی، تورې راواغېستله، هېڅ ځان سره څه پولیس والا نه را روانوي. هله بیا مخکې شه کور د کوم ځای کې دی، مکړې د وده شوی دی، بېهوشه شوی دی. محمود غزنوي هغه له سر ووالو، د هغه په کور کې مړ کړ، او چې کله یې مړ کړ نو بیا یې یو 2 رکعته مونځ دغه سړي په کور کې وکړ. او دا څه حال کې دی، هغې نه پس د دې کور سړي ته وایي لږې اوبه را باندې د کور وڅښه، چې تا ما ته کله خبر را کړی دی چې داسې حال دی، نو هغه وخت نه ما اوبه او ډوډۍ په ځان حرامه کړله. ما چې څو پورې مې د دې سړي امداد نه وي کړلی، په ما د ډوډۍ هم حرام وي، په ما د اوبه حرام وي. خدای هغه خدمت سر ته ورسولو. دا اوس مې ځکه ستا په کور کې روټۍ وخوړله، اوبه مې د تا نه وس کړې، دا مونځ مې ځکه وکړه، زما پړه کې دا راله چې زما په دې علاقه باندې زما فوجیانو کې دومره زړه نشته، زما سرکاري محکمه کې د چا دومره زړه نشته چې داسې کار به وکړي. خو ما ویل دا به چې زما په اولاد کې څوک کي، دا دومره زړور به زما بچو کې څوک کي. زما دې په خدای قسم چې زه را روان وم، ما ویل دا به زما د اولاد وي چې زوی به په غیر د مرګ نه پرېږدم نه. خو چې سړی مې ولید بل څوک دی، 2 رکعته مې شکرانه مونځ خدای ته وکړ. خدای رب العزته شکر الحمدلله چې زما دې دا عزت دې ماله وساته. ته وایي د عدل او د انصاف باچاهان